بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء ركوع نمبر 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة أو هغا خزي راشي فبها سرا من نسائكم دخز استاسنا فاستشهدوا عليهن 4 منكم نو گواهی واخلی په دوی باندې د 4 کسانو ستاسونه فإن شهدوا پس کچری گواهی وکړه دوی فامسکوهن فی البیوت نو رابندې کړی دوی په کورونو کې حتی یتوفاهن الموت تر دې پوري چې وفات کی د ښځو لره مرګ او یجعل الله یا جوړه کی الله پاک لهن سبیلا د ښځو لره سلاره واللذان یأتیانها او هغه 2 کسان چې راشي بدکارۍ ته منکم ستاسونه فآذوهما نو تکلیف ورسوئ دې دواړو ته فإن تابا واصلحا پس کچې توبه یې ویستله دواړو صحیح شول یعنې اصلاح یې وکړله د عمل فاعرضوا عنهما نو پرېږدئ دوی دواړه اعراض وکئ د دې دواړو نه ان الله کان توابا رحیما بېشکه الله دې ډېر توبه قبلونکی او رحم کوونکی انما التوبة على الله الذين بشک توبه قبل والحق دی په الله باندې د پاره د هغه کسانو يعملون السوء بجهالة چې بد عمل کوي په ناپوهتیا سره ثم يتوبون من قريب او بیا توبه وباسي نږدې فاولئک يتوب الله عليهم نو دغه کسان دي چې رجوع به د رحمتو کې الله په دوی باندې وکان الله علیما حکیما او دی الله په هر څه پوه او حکمت والا ولیست التوبة او نشته دی توبه قبلول للذین د هغه کسانو د پاره یعملون السیئات چې بد عملونه کوي حتی اذا حضر احدهم الموت تر دې پورې چې کله راشي یعنی حاضر شي په دوی کې یو کس ته مرګ قال نو وایي انی تبت الآن چې اوس زه توبه وباسم وللذین او نه د توبه قبلول د هغه کسانو یموتون چې مړه شي وهم کفار او حال دا چې دوی کافرانی اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما دغه خلک دی چې تیار کړی دی موږ د دوی دپاره عذاب دردناک یا ایها الذین آمنوا ایها کسانو چې ایمان مو راوړی دی لا یحل لکم ندی حلال تاسو لره ان ترثوا النساء کرها چې تاسو په میراث کې واخلئ ښځې کرها په زبردستۍ سره ولا تعضلوهن او متنګوئ دوی لتذهبوا دپاره دی چې تاسو ویسئ ببعض ما آتیتموهن ځینې هغه مال چې تاسو ورکړی دی د ښځو له یعنې مهر الا ان یأتین بفاحشة مبینه مګر دا چې راشي په بدکارۍ ښکاره سره بېحیایۍ ښکاره سره وعاشروهن بالمعروف او د دوی سره ژوند تېروئ په ښه طریقه فإن کرهتموهن کچرې نه خوښوئ تاسو دا ښځې فعسى ان تکرهوا شیئا بس کېدی شي چې تاسو نه خوښوئ یو څیز ویجعل الله فی خیرا کثیرا او ګرځولي ښودلي الله په هغې کې خیر ډېر وان اردتم استبدال زوج مکان زوج او که چېرې ستاسو ارادې د بدلولو د یوې ښځې په ځای د بلې ښځې وآتیتم احداهن قنطارا او ورکړي تاسو د یوې ښځې ته ډېر مال قنطارا خزانه ډېر مال فلا تأخذوا منه شیئا نو مه اخلی تاسو د هغې نه هېڅ مال اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا آیا تاسو اخلی دغه مال په بهتان سره په دروغو سره او په ګناه ښکاره سره وکیف تأخذونه او څرنګه به تاسو اخلی هغه وقد افضى بعضکم الى بعض او یقینا رسېدلی دي ځینې ستاسو نه ځینې نورو ته په کوروالي سره واخذنا منکم میثاقا غلیظا او اخیستې دوی ستاسو نه وعده کلکه یعنې د نکاح
ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم او مکوئ نکاح د هغه چا سره چې نکاح کړي د ورسره ستاسو پلارانو من النساء د ښځو نه الا ما قد سلف مگر هغه چې څه مخکې تیر شوي دي انه کان فاحشة ومقتا بېشکه دا د بېحیایۍ کار دی او د غصې وساء سبیلا او ډېره بده لاره ده. اوس دلته الله رب العالمین فرمایي واللاتی یأتین الفاحشة د هغه ښځو ذکر دی دلته چې کومې ښځې بدکارۍ کوي. دا د زناکارو ښځو دپاره دا آیت دی چې څوک زناکاري ښځې الله دې موږ ټول په امان کړي. او دا دویم آیت چې دی واللذان یأتیانها نو دا د زناکار سړي او د زناکاري ښځې دواړو دپاره دی. دا د زنا اولني حکمونه وو. اوس دا آیتونه منسوخ دي ځکه چې سوره نور کې راغلل که نه ناواده شوي د سلسل کوړې او د واده شوي دپاره رجم دی یعنې سنګسار کول دي. نو الله رب العالمین اول د معاشرتي څه برایې وې که نه اول په هغې کې د میراث خبره وه چې په عربو کې ډېر زیات د دې کمی او ښځې به د میراث نه بلکل اخوا ګڼلې کېدې بلکل د سره چاړو دا سوچ هم نو ښځه پکې لا چا وایي راوستې ده او اوس به لا څه کوم خور لور له هم میراث ورکوو په دې وجه خو به هغوی لوڼه جمدی ښخولې که نه چې ښځه یې د سره څه ګڼله نه. نو الله رب العالمین ورته اول د میراث مسایل بیان کړه. اوس الله رب العالمین د زنا دویمه غټه بدي چې وه د وراثت د احکاماتو نه پس د هغه بې انصافو نه پس چې و نو غټه بدي چې وه هغه زنا وه فحاشي وه. د اسلام ډېر زیات ښکلی قانون دی لکه داسې په اسان هم نه دي ویلي چې بس تو څوک په چا ګواهي ورکړي جو هغه له به جو کوړی ورکړی کېږي نه ډېر زیات لکه هغه څنګه وایي پیچیده به ورته وویمه چې لکه د ګواهانو نصاب چې دی الله رب العالمین د 4 سړو ګواهي مقرر کړه او دا 4 واړه سړي به عاقلانې بالغان به او قابل اعتماد به په معاشره کې او داسې هم نشي کېدی چې 2 دي سړي او 4 به ښځي ځکه چې د ښځې ګواهي چې ده په مالی معاملاتو کې قابل قبول ده په حدودو کې نه ده په دې حدودو کې 4 سړو ګواهي ده نو 4 مسلمانان سړي به لکه تو پیدا کې چې او څه خبره به کوي چې او ما دا فلانکۍ ښځه په خپلو سترګو د فلانکي سړي سره په خپلو سترګو ولیدله نو چې دا 4 ګواهان دا ګواهي ورکي نو بیا ټیک ده هله به په هغې باندې بیا حد جاري شي او سزا به ورکړلی شي. نو خبره دا ده چې یو که فرض که په دې کې د یو سړي په زنا د په چا الزام لګی او د یو کس ګواهي پکې نامکمله شوه نو هغه زناکار خو به بچ شي خو څه چل به وشي دغه چا چې دا دروغ لکه الزام لګوو یا دی په خپل خبره کې رښتینی نه و الټه به په ده باندې قذف جاري شي لکه په دوله به بیا اتیا کوړې ورکړي کېږي که نه نو ځکه د زناکار د ګواهۍ دپاره تلل او ګواهي ورکول دا ډېر خطرناک کار دی که نه او چې په خپلو سترګو د لیدلی نه وي نو داسې به ګواهي پیش کوي چې ما په خپلو سترګو لیدلی دی که نه لیدلی ده. د دې وجه دا ده چې لکه هر بنده په معاشره کې دا خبره نه کوي چې او فلانکۍ داسې ده او فلانکۍ داسې ده لکه چې دا څیز د سره نه کېږي تر څو ستا سره 4 ګواهان نه وي تو د چا په باره کې به دا خبره نه کوي چې او دا فلانکۍ بنده داسې دی که نه دا ډېره زیاته لکه معاشرتي برایي ده دا چې څوک داسې سپکه خبره کوي په چا پسې دا ډېر لوی غټ الزام دی که نه. نو الله پاک فرمایي چې که چا توبه ویستله ځکه چې که د چا نه بد عمل شوی په ناپوهتیا سره او د توبه ویستله الله ته یې زارۍ وکړله چې بیا به دا نه کوم او لکه خبره پټه پاتې شوه نو چې په معاشره کې دا نمونه د بدۍ او د بېحیایۍ خبرې کلاوي نه ویلې کېده به انشاءالله په سوره نور کې بیا په وضاحت باندې ووایو انشاءالله په تفصیل سره به راشي خو دلته د توبې ذکر دی نو که هغه د زنا نه توبه وي او که بل څه نه توبه وي خو چې الله فرمایي توبه د هغه چا ده چې دی ټیک ټاک دی ګناه کولی شي او د توبه ویستله نو الله به زه به توبه قبوله کړم. اوس یو بنده دی چې دې بدي کوي اذا حضر احدهم الموت او مرګ وله راشي ځن که دنه خو وخت یې او بس په ده باندې حالت راشي بس دی په دغه وخت کې وایي چې زه توبه وباسم په دغه وخت کې به هر بنده توبه وباسي که نه مطلب دا دی چې توبه الله د هغه چا قبلی چې دی ټیک ټاک دی ګناه کولی شو دی ګناه پرېږدي او توبه وباسي که نه لکه خواهش یې شته طاقت یې شته کولی شي اختیار یې شته او بیا هم دی ګناه نه کوي دغه اصل توبه ده. الله دې زموږ د قشان د توبې توفیق نصیب کړي الله دې موږ د هر قسم ګناهونه موږ ته معافي وکړي.
او بیا الله رب العالمین د ښځو په زبردستۍ د میراث کېدو ذکر کړی دی که نه. دا خلک وایي دا زما خورلڼه ده او دا زما ده او دا زما په کور کې پاتې کېږي، ایسته په زبردستۍ که د ښځې خوښه یي او که نه یي خو نه یې پرېږدي، بل خاوند ته یې نه پرېږدي، وایي نه دا زما کونډه ده، دا زما د خاندان دی، دا زما شرم دی. پته نشته خاص کر زموږ پښتانه خو څه بل شان خبرې کوي که نه. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په مؤمنانو کې د ټولو نه کامل هغه بندری چې دا چا اخلاق ښایستی او په تاسو کې بهترین هغه خلق دی چې هغه د خپلو بیبیانو د خپلو ښځو په حق کې بهتری. سوچ کوئ څومره ښکلې خبره ده که نه. او په آخري خطبه حجة الوداع په موقع باندې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي د ښځو په معامله کې د الله نه ویریږئ ځکه چې تاسو هغوی د الله په ذمه دارۍ حاصل کړي دي. څنګه دلته الله رب العالمین فرمایي که نه چې تاسو قد افزا یقینا تاسو د یو بل نه لکه فایدې واغستې او د نکاح یو وعده تاسو وکړله که نه، نو دې ته د الله نوم ویلی کېږي. د الله په نوم دا خپله شي که نه. پردی ښځی د چا سئ، پردی سړی د چا سئ، او چې دا ښځه خاوند د نکاح خطبه وویلی شي او په دقې د الله په دغه سره د الله په ذمه دارۍ سره لکه مونږ د الله رب العالمین نوم واخلو او د یو بل شرمګاهونه د الله په کلمه سره حلال کړلی شي، څونه غټه زیاته غټه خبره ده که نه. نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو بیا په دوی باندې دا حق دی چې دا زنانه په خپله بستره باندې بل نارینه را نه ولي، او ستاسو په تاسو باندې د دې ښځو دا حق دی چې د عام دستور مطابق به تاسو وله خوراک او جامه به د زنانو له ورکوئ. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو مؤمن به د خپلې مؤمنې ښځې سره بغض نه ساتي. که یو عادت یې وله نه وي خوښ نو ضرور په هغې کې به داسې عادت وي چې هغه به یې وله خوښ وي. لکه خیر دی که یو خبره ستاسو نه ده خوښه جو هغه مه راوړاندې کوه چې کوم کار دې وله خوښ دی، د ښځې حق ول راښکاره کړه که نه. لکه یو ښځه د هغه به ښایسته وي، تعلیم یافته به وي، ځینې به داسې چې ښکلي به نه وي، تعلیم یافته به وي، ځینې به داسې چې خانداري او پخلی او دا چل به وله ښکلی ورځي خو خوی به یې تریخي، د خاوند سره به جبه کوي، اطاعت ګزاره به نه وي، ځینې به داسې چې ډېره اطاعت ګزار او فرمان برداره به وي خو د کار روزګار به نه وي، نو اخلي پخلي په چل به نه پوهېږي. لکه په چا کې صحیح په چا کې صحیح که نه، هر شی خو په هر څیز کې خو هر بنده کې خو هغه نه وي که نه. نو که داسې څه هم وي نو الله پاک فرمایي چې خیر دی که یو خبره تاسو ته نه وي خوښه خو تاسو چې کومه خوښه یې لکه هغې ته خیال کوئ او تاسو ورسره ګزاره کوئ. وعاشروهن بالمعروف، د دې ښځو سره په دغه سره په ښکلې طریقه سره ګزران کوئ، وخت ورسره ښکلی تېروئ. لکه نبی صلی الله علیه وسلم به ډېر زیات د زنانو خیال ساتو، په خپله د خپلو بیبیانو به هم ډېر زیات خیال ساتو او فرمایل به چې د ښځو په باره کې د الله نه ویریږئ. او بیا الله رب العالمین فرمایي چې که تاسو یوه ښځه او د هغې په ځای تاسو بله ښځه راوستل غواړئ نو که هغې له تاسو په مهر کې خزانه هم ورکړي که نه، مطلب ډېر شی مال هم ورکړي خو د هغې نه به واپس څه نه اخلئ. لکه الله څومره ښایسته قانون دی چې څوک چاله شی ورکړي او بېرته یې ترې غواړي نو بنده څونه خفه کېږي که نه. نو الله رب العالمین هم دا حکم دی چې تاسو ښځې له کم مهر ورکئ نو که بله ښځه تو راولئ نو دا به نه کړي چې د هغې نه به سامان والی او هغې له به یې ورکړي، دا ډېره زیاته د ګناه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وایي چې تاسو خپله لکه چاله څه ورکئ صدقه او هغه واپس اخلئ نو د دې مثال د هغه سپي دی چې هغه الټی وکړي او بیا یې پخپله وڅټي. دا څومره سخته خبره ده که نه. الله دې موږ ټول د داسې حالاتو نه په امان کړي. اکثر خلک دا نمونه طریقې کوي که نه، بس ایسته کې هغه بیا بدي شي او د هغې نه مال اخلي او د هغې مهر او کالي تې والي او پته نشته د بیډونو پورې تې واخلي. دا ډېره زیاته سخته ګناه ده، قرآن د دې نه منع کړې ده. بیا الله رب العالمین فرمایي د چا سره ستاسو پلاران نکاحونه کړي دي نو که هغې کونډې شوي نو یا طلاقې شوي نو تاسو له حلال نه دي. دغه دا ډېره زیاته الله فرمایي د بې حیایۍ خبره ده او د الله د غصې کار دی او ډېره بده لاره ده. دې ته هم مخکې جاهلیت کې خو به دا طریقه وه که نه، مایرنیزې موریانې به هم خلکو اخیستې په نکاح باندې، نو دا هم منع کړلی شوه. قرآن کې دا حکم هم راغی او دا هم منع کړلی شوه. صدق الله العظیم.